سوال دغه دا یو سوال کړي چې به د سرې زره نصاب چې ونیم تیره ده او د سپینې زره نصاب څومره ده دوه نیمې باندې 50 تیره یا نغد چې د غیر رشیو تجارت مول به د امینو توسې سره ګډایي ویله مې دغه وویل که نه چې که سره زر تونه ونیم تیره پیرانې اوس سره زر وي سپین زر وي اوس نغدې پیسې به د ټولې ګډوي ده به چې دوه نیمې باندې 50 تیره ورشي ده پوښه ده ټول دې به ګډایي ویله سره چې الله نبی نه دي ګډه کړي به مشته ګډول ضرورت نشته خو نه بدایو سره د مين اهداف کې ټوکا د ایک دوام جلدا 19 صفحه دوام جلدا 19 صفحه باب د علامه کزانی رحمت الله علیه لیکي یو روایت نقل کوي د بکر بن عبد الله نا بکر بن عبد الله اوی چې قد مزد سنت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د نبی رسول الله سلام د صحابه طریقه وا چې ذهب ذهب بالفضه والفضه الى الذهب چې هغه سره زر د سپینې زر سره ملاول د زکات د پورا او سره زر سپینې زر سره د فقیرونو فائدې د پورا د محتاج فائدې د پورا هغه واجه دا غدو چې نبی رسول الله سلام په زمونه شي د ونیم تل سره زر او دوی نیمه باندې په زیستر سپینې زره کې مات شو برابر خو به ورسته سره زر ګرون شل سره زر شل ګرون شل باندې ونیم تر سره زر چا جوړول به چې دوا درې ترې به زکات نه پرته به صحابه کرام په اول کورونه حواله شته عمل وکړو چې فتوا ورکړه چې نه سره سپینې سره غټوي او سپین زر تر سره سره زر سره به چې وې چانا سره زر یا رشکی دی اگر چې اونیم تلان دی رشکی سپینزر دی رشکی ناک دی پیسی دی چې به دا ټول گڑا که به چې دوینی می بون دی 50 تیله تورا سری به زکات شده فرده اسمی جا دا غیر دی وجہ دا سلیر سرا شاینا جمع کئی ذکر چالا نبی فرمائی چالیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدین و دا غارنگ اللہ نبی فرمائی چا اصحابی کا نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم چې کوم صحابي اقتدا او کې پتش وشه هدایت وشه نو می دي صحابه د سنت بند عمل دی وجہ او د فقیرونو مسکینونو فائدې دی وجہ د سلیر سره شینت شکای سره غډوي